حسين أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فأدلجوا ليلتهم حتى إذا كان وجه الصبح عرسوا فغلبتهم أعينهم حتى ارتفعت الشمس. پرون چې کوم باب کې حدیث مونږ مخکې ویلو رستنی حدیث دا غي مقصد دا چې کله انسان نمونځ یې شوی دی او یا ته چرته اوده پاتې شوی دی نو چې کله راویښ شي ودي کی او چې کله ورته یاد شي نو ودي کی. مطلب دا دی چې د مونځ په کولو کې تلوار پکار ده. د مونځ د نه قضا کېدو دپاره طریقه ما ښولې وه تاسو ته چې د اذان کېدو سره مسجد ته د تلو کوشش کوئ. نه مونځ قضا کېږي نه به نه رکات سي نه به تکبیر اولا فوت کېږي. دا ټول نقایص په دې راشي چې انسان هغه وخت کې سستي وکړي لږه سستی دا د ډېر تکلیف باعث شي. بیا دا حدیث تفصیلی حدیث دی کم چې نن وایو. نو دې کې یو حدیث د سیدنا ابو هریره رضی الله عنه دی او یو د عمران بن حسین رضی الله عنه دی. آیا دا یو حدیث دی که دا دوه حدیث دی؟ په نور الفاظ کې موږ دا ویلی شو چې آیا دا واقعه یو ځل پیش راغلی ده او که دوه ځله. نو ښکاري داسې چې دا دوه ځله پیش راغلی. د بعض محدثینو رایې دغه ده او د هغې وجه هغسې توک او تخمین نه دی بلکې دا خبره ده چې دا کم حدیث مونږ وایو د سیدنا عمران ابن حسین دې تعلق د غزوه خیبر نه وروستو زمانې سره دی. وادي القرا ورته وایي. هلته چې رسول الله صلی الله علیه وسلم راته ټوله شپه مزل کړو نو سهار ته لږ ټایم پاتې و چې مزل نه پاتې شو نور مزل یې نه شو کولی ستړي ستومانه نو سم لاستل او ویې فرمایل زمونږ بنن حفاظت څوک کوي څوک به یې داسې چا به زمونږ حفاظت کوي. سیدنا بلال فرمایل زه به کوم. رسول الله صلی الله علیه وسلم د ملګرو سره وده شو او سهار دې حدیث کې راځي چې د ټولو نه مخکې سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله عنه بیدار شو او د هغه عادت دا و چې اب رسول الله صلی الله علیه وسلم ویښه نه. دلته کې چونکې مسله بدله ده. اوس مسله دا ده چې نور ختلی دی ملګري ودري او د سهار مونځ قضا شوی ده. نو د هغې د وجې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې دی ولاړ دی او ذکر اذکار په چغه باندې کوي د دې دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یې ور ورسوي چې بیدار شي. سبحان الله وایي الحمدلله وایي الله اکبر وایي لږ په تیزه وایي د دې دپاره چې دی را بیدار شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم بیدار شو بیا هغه ځای نه لاړل بل ځای کې بانګ ووی سنت یې وکړل او فرض مونځ یې وکړ. دې حدیث کې دا دي. د صحیح مسلم حدیث کې دا دي عمدہ ټایپ حدیث دی خو هغې کې دا اندازه نشته دی چې آیا دا د غزوه خیبر نه د وروستو مسله ده او که نه بله مسله ده. د هغې مضمون کې بدلون دی. هغه دا دی چې پای کې الفاظ داري چې د ټولو نه مخکې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیدار شو وروستو بیا نور صحابه کرام بیدار شو. په دې بنیاد باندې ته قرینه وایي. په دې قرینې په بنیاد باندې محدثین وایي چې دا واقعات دوه دي یو نه دی. دوه واقعات دي یعنې دوه ورځې صرف داسې شوي دي په ټول جون کې په 23 ساله جون کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه د سحر مونځ د خوب د وجې تلي. نو ټول عمر کې په 30 کاله کې دوه ځله به غالبا دومره ټایم نه وي زموږ دا خوار سار ځي
بلکې پخوا به خلکو خاندل وي زه د انور نه وروسته پیدا شویم. دا مذاق به یې وړاوه. تا به ورته یې په وخت لمونځ نه کوې، انور ما نه مخکې پیدا شوی دی ځکه وختي پاڅي، زه وروسته پیدا شوی یم نو ځکه زه وروسته پاڅم. دا د بېدینۍ خبرې. یو خو دې حدیث کې دغه مسله شوه. دویمه دا ده چې مخکې تاسو حدیث ویلی دی چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب باندې د هغه اودس نه ماتېږي. او سیده عایشه حدیث تاسو ویلو چې یې فرمایل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم به د سحر سنت وکړل نو بیا به لږ سم لاس تر دې چې ما به د هغه د سینې خرخراهټ واورېد. او چې کله بلال رضی الله عنه اقامت شروع کړ رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیدار شه او دغه شان به مونځ له لړ. تاسو دا هم ویلی دي چې ما ورته یو ځل وویل چې تاسو خو ویده شوي وی نو هغه وفرمایل زمونږ سترګې ودي او زمونږ زړه ویښ. د پیغمبر خوب چې کوم دی پای باندې د هغه اودس نه ماتېږي. د هغې وجه دا ده چې انسان کله وده شي د ده ټول اندامونه کولو شي، خاص کر وقاء الصح د بوجۍ خوله چې کوم دا بلکل کولو شي. په دې وجه د سترګو پټېدو سره دا یقین دی چې اودس مات. دا ګپ شپ نه لګو چې که غورځېدلی نو ټیک ده او که نه غورځېدلی نو دا ته ضرورت نشته. دې کې ما د امام شافعي لطیفه هم ویلې وه تاسو ته، او ما جمعې ورځ باندې هم ویلې وه چې یو سړی هغه وایي زما خوا کې وده ناست و وده بوی به ترې راته یو ساعت پس به بوی راغی. سړی په اودس ماتې څه پوهېږي خو چې یا ترې بوی لړ شي یا ترې اواز لړ شي نه که نه بل څه شی شته. خو چې کله خطبه ختمه شوه نو هغه ته ما وایي چې ورشه اودس وکړه ستا اودس مات شي. وی هغه راته چې زه غورځېدلی نه وم، زه نه یم پوه شوی. نو ما ورته چې زه ویښ وم او ته ویده وې، ما ستا نه بوی دوه درې ځله محسوس کړو، هوا دې خارج کړی و. وی ما ته یې چې نه نه ته به ویده وې او زه ویښ وم. وی ما یې زه بس ټیک ده. دې ته جهالت وایي. ته که غورځېدلی او که نه یې غورځېدلی خو تا ته یو ملګري وویل چې بهی دا کار دې کړی دی، بس ټیک ده. دا خو ټول کوي دا کار، څوک داسې دی چې د هغه نه هوا نه خارجېږي. نو سوال دی کې اوس دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم تاسو خو وایئ چې هغه بیدار وي، سترګې ودي او زړه بیدار وي، نو بیا د سبا په دې ټایم ولې پوه نه شو چې وده دی؟ نو پکار دا و چې د سبا په ټایم پوه شوی وی چې مونځ ته نه قضا شوی. خلک وی دا دواړه حدیثونه د یو بل څه دي معارض دي، مخالف دي. نو بیا قاعده دا جوړه کړې ده چې کم دوه حدیثونه د یو بل مخالف وي نو هغه صحیح، اذا تعارض تساقط، دا دواړه غلط دي. بس دا اوس لاس ووینځه، دا جهالت کرشمې دي. اصل دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې د ځان د حالاتو نه پوهېږي، د دنیا د حال نه نه. یعنې چې کله وده شي نو هغه پوهېږي چې زما نه د هوا اخراج شوی دی که نه دی شوی، په دغې پوهېږي. په دې نه پوهېږي چې نور څو ځله راوخوت او څو ځله پرېوت، او فلاني ځای کې څه کېږي او فلاني ځای کې څه کېږي، په نورو څیزونو نه پوهېږي. په دې کې تعارض نشته دی، ځکه د نور د قضایې تعلق د نور خطو سره دی، د مونځ د قضایې تعلق د مونځ په خطلو د نور په خطلو نه دی پوه شوی، ترکیب یې چې نور هغه ښه ګرم کړی نه دی. په دې کې دا دوه درې بنیادي مسایل دي، او بنیادي مسله هغه یوه ده کومه چې پرون مونږ ویلې ده چې مونځ قضا شي فوراً کول پکار دي. اوس د سهار مونځ شوی دی، نو که داسې څوک وي چې د هغه نه بېګانې مونځ شوي نو اوس هغه کولی شي. دې وخت نفل مکروه دی، قضا مونځ نه. مازدیګر تا مونځ وکړو او تا ته د ماسپښین مونځ قضا دی یا پرونی دی یا نننی دی، نو مازدیګر مونځ چې دې کړي نه یې پسې قضا مونځ کولی شي چې کله فرض وي.
کتاب کې دا مسله نشته چې مونځ نه کېږي، نه نفل مونځ نه کېږي. سهار مونځ چې دی وکړو تر نور ختو پورې نفل مونځ نه کېږي. مازدیګر مونځ چې دی وکړه نو ستا بل نفل مونځ نه کېږي. حدیث دا مطلب دی، کتاب کې دا نه لیکي چې مونځ نه کېږي. مونځ 3 وختونو کې نه کېږي. پرون ما ویلي وه چې نور راخیږي، نور پتندي او نور پریوځي. په دې ټایم کې نه فرض کېږي نه نفل کېږي. جنازه پکې هم نه کېږي. مطلق چې مونځ ستوي نه پکې نه کېږي. حدیث د عمران بن حسین کې وایي چې انهم کانوا مع النبي صلی الله علیه وسلم. دیکھیے یو ډېره ښه کیسه هم ده که نه، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د یو معجزې ثبوت دی پکې. عمران بن حسین وایي مونږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم فی مسیرن، په یو سفر کې فادلجوا لیلتهم، تیاره پې راله شپه، حتی اذا کان وجه الصبح، تر دې چې کله سبا نږدې شه تقریبا، عرسوا فغلبتهم اعینهم، عرسوا آرام د پاره کوز شو، شپه تېره شوې وه خو ګرځېدی نه شو نور بیچاره، نو آرام د پاره تعریس یې وکړه، کېناستل څاروونه. فغلبتهم اعینهم، نو خوب پې غالب شو، حتی ارتفعت الشمس، تر دې چې نور راوخوت. فکان اول من استيقظ من منامه ابو بکر، د ټول نمخ کې سیدنا ابوبکر صدیق بیدار شو. وکان لا یوقظ رسول الله صلی الله علیه وسلم من منامه حتی استيقظ، او هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د خوب نه پاسو تر کومه چې باغی په خپل نو پاسېدلی. فاستيقظ عمر، نو عمر راویښ کړ. فقعد ابوبکر عند راسه، سیدنا ابوبکر د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره خوا کې کېناست. فجعل یکبر ويرفع صوته، نو الله اکبر ویلې شروع کړل، الک پته د تیز ویخ. حتی استيقظ النبي صلی الله علیه وسلم، تر دې چې داغه پاورېدو نبی صلی الله علیه وسلم ویښ. فنزل وصلى بنا الغدات، فنزل وصلى بنا الغدات، دې څه مطلب دی؟ دې کې یو لویه جمله پټه ده. هغه دا چې د ملګرو ته فرمایل چې دې ځای کې شیطاني اثرات دي، ځای چې ځو دې ځای نه سوار شو، لږ مزل یې وکړ. نو فنزل، بیا راکوز چې د خپلې سورلی نه، وصلى بنا الغدات، دې کې اختصار دی دې جمله کې. هغه دا چې یو کس ته یې ووایي چې ته بانګ ووایه، نو هغه بانګ ووایي. یو جماعت یې بالفرض او هغې ته پته وي چې زموږ نه ماسپښین لمونځ شوی دی، ټول نه شوی دی، او ټول یې کوي، نو بانګ دې ووایي، بېشک قضا یې کوي، بانګ دې ووایي، اقامت دې مو کي، او امام صاحب دې مخکې شي مونځ دې وکړي. حدیث کې دا عمل یو ځل یا 2 ځله ثابت دی. په خوا د علاقو کې قضامری کې دی، هغې نه دا دلیل وکړه، دا دلیل دی د دې نه څو مونځونه تلي وو، 20 کې 15 خو یو مونځ ته تللی وو. دی به د ټول کال د قضا لپاره، دا داسې بیماني ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث پورې نخرې گئی. حدیث نه خدا معلومه ده چې جماعتي یو مونځ ته قضا شوي، ټولو ته معلومي، نو جمع سره یې کولی شي، اذان سره هم کولی شي، اقامت سره هم کولی شي. د دې خدا مطلب نه چې کالي سر تا مونځ نه کړي، نو رمضان کې په آخري روژه باندې ودرېږه او شروع کا. دا د علاقې کې پخوا دا بدعت هم اوس هم د غړی کې او شاباس غړی کې بعض ځایونو کې شته، موب کې او د علاقو کې ده. کوم ځای چې د یو خاص جماعت آثار یي هلته راسې ځونه یي، ډېره د خندا خبره ده. جمعې مونځ به وشو نه، بیا به بانګ ووایي، د سهار بانګ به جمعې پسې، بیا به امام استاد نیت هو چې نیت به څنګه کوې، نیت مې کړی د زړه د اخلاص. د هغې سهار د قضا مونځ چې ما یې وخت مونځ دی او کړی مې نو، دا ګوره دومره بې حیایي ده چې وخت مې مونځ دی او کړی مې نو، د الله مخکې داسې لګیا، یعنې قصدن مې نه دی کړی. دومره ډټایۍ سره او دومره بې حیایۍ سره دا جملې ویلی شي. نو چې هغه مونځ به وشو نه، بیا به یې د ماسپښین دپاره بانګ ووایي، د 4 سنت به یې وکړل، 4 فرض، 2 سنت به یې وکړل. اوس ولې دا کار خلک نه کوي؟ دې کې پیسې نه وي اصل کې. کومو بدعاتو کې چې پیسې نه وي، نو عالمان چې یي نه هغه پرېږدي،
چې کومه کې پیسې یې نه پرېږدي دا بدعت او دا ګناه و خله چې پاتې شو ختم شو خبره لیکن دا هم دی عام علماو نه ده کړی دا هغه ځوان کړی وه کوم چې پنجپیر کې پیدا و چې خلک د هغه فالورس ته پنجپیریان وایي تر هغې ځوان کمال و په نوم خو دا ټول دیوبندیان و چې موږ دیوبندیان یو لیکن دې ټوله به دا بدعت کول دا د هغې سړي د محنت نتیجه وه چې د الله په فضل دا څیزونه ختم شو خلک وردار څنګه ګوري ځان له خبره د هغه شاګردان خواري شو هغې دا بدعت د نوغې نه وباسل فاعتزلا رجل من القوم لم يصل معنا یو سړی یو طرف ته موږ سره لمونځ نه کوو فلما انصرف کله چې رسول الله سلام وګرځو نو هغه نه تپوس وکړو ته ولې څه شي منع کړی ان تصلي معنا چې موږ سره لمونځ وکړي تا ولې لمونځ نه وکړو دلته یو مسله زده کول پکار دي اکثر خلک اولاد پاسوي خو نه خو څوک چې پاسوي نه یې کوم دوه قسمه خلک دی یو پوهه خلک دی یو ناپوهه خلک دی ځوانانو ته احترام کیږي ځوانانو ته احترام کیږي دا چې د شیطان دوکه کول وایي نو بعضې حضرات موږ دلاسې معلوم دی چې هغې خپل بچي په زوره باندې جومات ته راولي اوس هغې غریب ته لامبه د ضرورت وي پلار ته ویلی نه شي دی ورته زما مخکې به مونځ کوې لږ پلار ته وایه ته لږ هوښیارتوب خپل که مونځ له یې پاسه وه سختي پې وکړه تا کې مسله نشته خو ته د هغه نه څه خبرې هغه ته عذر دی بالفرض هغه ته لامبل واجب دی ته ورته زما مخکې ودرېږه څه کوې کافر کوې دا خلک وایي که نه بې علمي شیخي چېږي مې صحیح بې علمه شیخي دا کفر ما ته ډېر خلک معلوم دي تبلیغیانو کې شته دی په دې علماء کرامو کې شته دی چې دوی خامخا زوی راولي ځان پسې ودرېږي اوس یې بیچاره ته ضرورت دی اوس هغه له هم پکار دي چې هغه ته ووایي چې ابو زه معذور یم زه به رستو بس ټیک ده کافي ده پلار له عقل پکار چې پوه شي چې دا ماشوم دی وخت کې د ته د لامبلو حاجت دی فرض دا قتل غواړي دا سړی دی صحابي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي تا ولې لمونځ نه کوې دی ورته وایي اصابتني جنابه ما ته جنابت کوم انسانانو که نه شیطان غوره دی که خپل کار کېږي بل د دې خوراک سره هم تعلق د شپې احتلام شوی دی لمونځ خو نه شي کولی صفا حال ووایي په دې شرمېږي نه څوک یاري زما عذر دی جنوب یم ځکه ما لمونځ نه کوم بل هغې غریب ته پته هم نشته دی چې تیمم به څنګه کېږي یو سړي ته د لامبلو ضرورت دی د فرض لامبلو د سره یا اوبه نشته یا دی دومره بیمار دی چې که اوبه استعمالوي نو بیماري نوره ډېرېږي د قرآن څه حکم دی چې مونځ به پرېږدئ زموږ د علاقه کې خلک دی نه هغه وایي چې یاره ما له کرکه راځي د قرآن د حکم نه تا له کرکه درځي دا د قرآن حکم دی چې مونځ به نه پرېږدئ دغه وخت هم په تیمم کار کېږي او کم تیمم چې ته د اودس دپاره کوې نو هغه تیمم د لامبلو دپاره هم دی د مونځ پرېښودل نشته ته بیمار یا تا سره اوبه نشته دی بیمار دومره چې ستا لامبلو سره بیماري ډېرېږي نو د هغې طریقه دا چې لږې غوندې اوبه ګرمې که مختصره غوندې کوي نو خپل غانې ووینځه که ممکن نه وي نو خاورو مورو باندې پاکې که چې اګن بند تې لرې شي کپړه مپړه باندې پاک او نور تیمم وکړه مونځ کوه هېڅ فرق نه غورځېږي دا د رسول الله صلی وسلم دین دی دا د قرآن هم حکم دی او دا د حدیث کې هم راځي زمونږ خلک بیمار به وي نو هلکه مونځ نه کوي چې لامبلو ضرورت دی راته لامبل یې شم نه شي لامبلو تیمم وکړه هر سړی خپل عقل استعمالي مونږ یوازې د اوسنو خلکو نه تنګو دي وار دی خپل عقل اچوي دا ظالم ټول عقل خپل استعمالي فامره ان یتیمم بالصعید هغه ته حکم وکړه چې ته پاکو خاورو باندې تیمم وکړه ثم صلی بیا یې لمونځ وکړو
وجعلنی رسول الله فی رکوب بین یدیه. دا نور بسار کې خیر وای حدیث وګد. اقول قولی هذا استغفر الله لكم ولسائر المسلمين.